د طرف نه چې دی که نه نو دا د منشیاتو خرڅولو والا د دې کاروبار والا ته هغې ته زما طرف نه کلیر کټ میسیج دی دا خلک موږ نه برداشت کوو کم سړی چې دی وایي بلی کی وہ کب تک خیر منائیږي نو را بشي دا ضروري نه چې مثال په تور باندې یو سړی کیدای شي دغه نه بچي سبا بل اخیری دا یو داسې د قانون دام دی چې دی کې سړی ګیر شي خو بله دویمه خبره دا ده چې موږ پښتانه خلک یو دا زموږ کمیونټي ده دا خو مخامخ خبره چې کم څیز نه ستا پوره قوم تباه کېږي ستا پوره فیملی پې غر کېږي نو دا سړی چې دی نو دا مارلي هم د داسې خلکو دغه پکار دی کوم د پولیس ځوانان دي یا افسران دي هغه ډېر بهترین د هغوی پرفارمنس دی هغه د دې ځای د روایاتو مطابق او د دې ځای چې کوم ټریډیشن دي د هغې مطابق باقاعده د قانون پاسداري هم کوي او دا څیزونه چې کوم دي دا چېرې دلته کې څوک راتلل نه داسې خبره خو نشته دی او دلته زما نوی پوسټینګ شوی دی په دې ځای کې موږ خپل پولیس ته اوس ما انیشیلي ما هغوی سره لومبی یو کویک میټینګ هم وکړلو په هغې کې افسرانو ته ما څه ګایډ لاین هم ورکړل او ګایډ لاین دا دی چې په هغې کې یو خو د منشیات چې دی په یو علاقه کې د تھانې د ایس ایچ او په علاقه کې منشیات چې دي یا منشیات خرڅېږي چې کوم نه زمونږ مشرانو ته زمونږ کورونو ته د چا پلار ته د چا رور ته د هغوی بچې په هغې کې انوالو دی یا وکټم دی او هغه ته نقصان رسی او زمونږ کمیونټي ته پې نقصان رسی نو دا زه بالکل نه برداشت کوم مسلح خلک یا د اصلي نمایش شولو ټیک شوله دا بالکل قابل برداشت نه دی چې د کم ایس ایچ او په علاقه کې یا په ایریا کې داسې څیزونه کېږي قبضه مافیا دپاره زما بالکل کلیر کټ پیغام دی چې قبضه مافیا یا داسې څیزونه چې دي دا بالکل زه نه پرېږدم نه منم د دې نه علاوه جوارۍ شللې ګیمبلنګ شولو او نور کم چې د کرایم کم کېږي هغه خانداني کرایم یا د هغه فیملیز والا ډسپیوټ باندې یا څه بل څه باندې شوي دي نو موږ کوشش کوو زموږ د ډي آر سی په ذریعه باندې موږ خپل میکسیمم دا کوشش چې یاره په دغه څیز کې روغه راشي په دغه خاندان کې روغه راشي کم څیزونه چې بنیادي څیزونه د دشمنۍ جوړېږي په هغې باندې دی کنسنټریټ کړي دې نه علاوه دا هم ما پولیس ته میسیج کړی چې موږ به د چا بېعزتي یو سړي انسلټ کول د چا د زنانه یا د مشر یا د هغه څیزونه چې دي د هغې که هغه ټرافیک والا دی که بل دی په هغه څیز باندې چې دی نو دا هم زه نه برداشت کوم چې پولیس ته لړ شي او د چا دی بیخي بې بدې چې کوم دی نو هغه بېعزتي وکړي یا داسې کمپلینټ دې وکړي یعنې یو معمولي خبره یو په هغې باندې هغه یو ایشو جوړه کړي نو باقي چې دی نو زمونږ پولیس د قربانو نه تاسو هم خبر یې دا صرف د 400 نه بلکې د خیبر پښتونخوا بلکې زموږ د پورا د ملک په سطح باندې پولیس خپلې قربانۍ دي او صرف د پولیس نه بلکې ورسره د عوامو د دې ځای د تاجر د دې ځای د اوسیدونکي خلکو د هغې ټولو خلکو چې دی د پولیس سره شانه بشانه قربانۍ ورکړي دي او نه موږ د خلک پرېښودی شو نه خلک موږ پرېږدي انشاءالله دا هم ډېر د خوشحالۍ خبره چې نن تاسو وګورئ چې کوم ځای کې په پولیس ته څه خبره یا پبلک ته نو دا بالکل یو بل سره شانه بشانه ولاړي او زه به یو بل اخري خبر دا وکړم تاسو ته چې د کمیونټي په حوالې سره چې کم قانون تاسو وګورئ څومره قانون چې څومره پاس کېږي څومره بلونه پاس کېږي څومره لای نو چې په دې کې کمیونټي کله دغه سیس کې شمولیت اونکي د هغې اگینسټ نو هغې پورې پولیس ته کامیابي نشي میلاولی چې کله کمیونټي د هغې یو سیز مخالفت وکړي چې یاره دا سیز خو نه دی په کار نو د هغې کې پولیس ته هم ډېر اساني او هغه ډېر په اسانۍ سره په هغې سیز باندې کابو هم راوستی شي او هغه جرم ختمولو لپاره خپل اقدامات کولی شي دې باره کې زما ویژن دا دی چې تاسو وګورئ چې د سود خلکو ته ستا د کمیونټي څه ریسپانس دی دا کومه خبره چې ما وکړله نو هغه ما تاسو ته هم په دې لړ کې وکړله چې آیا تاسو وګورئ که نه چې زمونږ کمیونټي کم سیز له چرس مونږ ونیسو که نه چرس
نو چې چرس ونیسو نو موږ ته کمیونټي نه خلک راشي موږ ته وایي یاره جي سګرټ څکل والا دی لکه هغه ته ګیپ ورکړی دی که تاسو لړ شي چېرته واده ته لړ شي بارګین ته لړ شي نو پکې دا یو سمیل هم راشي اوس کمیونټي ورته لږ ګیپ ورکړی ته اوس وګوره لیکوډ ته کمیونټي ګیپ نه ورکوي لیکوډ ته کمیونټي ګیپ نه ورکوي چې چېرته چا وکړو که نه نو بس وګورو دا کار یې وکړو بلکې په پوره کلي کې مشهور کړي نو په هغې باندې د پولیس کنټرول دی زبردست قسم او چې کوم څیز لږ ستا کمیونټي ګیپ ورکوي نو هغې کې مشکلات یي خو زما میسج هم دا دی چې دغه قسم جرایم چې کوم دي په دې کې به کمیونټي پولیس سره شانه بشانه ودرېږي نو چې دی کله شانه بشانه ودرېږي نو بیا به ستا پولیس په هغه ځای کې کامیابي مومي او د هغې څیز به فردر چې کوم دی نور به هغه نه زیاتېږي او که نه موږ دا پولیس ته تاسو وګورئ موږ کمپینونه چلیږي د میاشتو کمپینونه چلیږي د هفتو چلیږي چېرې د منشیاتو خلاف چلیږي منشیات ته بیا هم زیاتېږي ولې رول په هغې کې چې کم سیز کم رول دی هغه رول به ادا کول غواړي مشر به هم کوي پکې خپل رول بزنس کمیونټي به هم کوي صحافي بای به هم کوي په هغې کې به پیرنټس به هم کوي په هغې کې به ټیچرز هم کوي نو چې کله موږ ټول فنکشنل شو نو بیا چې کم پولیس کار کوي که نه نو هغه به افیکټیو کاري او که نه دا موږ پرېږدو چې بس هغه د لالا والا خبره چې یاره توري به دغه وایي نوړی به فلان کې نو هغه کیسه ماتې به بیا هغې کې لکه ټیک ته بس تا ته به زه فګرز را کوم چې ما دومره ونیول دومره مې ونیول خو او دغه شان ته د منشیاتو په حوالې سره بله خبره زه دا کوم چې په دې کې د دې بزنس کول والا خلک د دې سمګلرز او د دې خرڅولو والا او د دې وکټم دا کومې چې سکوي دا وکټم دی نو د هغې هم موږ له کیټګرایزیشن پکار دی ولې داسې خلک شته چې د هغه خان په پولیس کې څه کیس نشته په هغه باندې نه هغه دا نشه ځان سره ګرځوي چېرته نه په ګاډي کې ساتي نه پې نه بل څه بلیم شته خو هغه دې څیز کې انډایرکټ یا څه نه څه ذریعې سره هغه د هغې سرپرستي کوي نو لاسونه چې ډېر اوږده دي او سیاسي تړون هم ورسره وي نو دغې خلکو ته به څه وایي هغوی همدغه د سیاست بیا دغه والي سهارا کلیر میسج جي څه ورکوی دی خلکو ته تاسو لکه آیس زموږ نوجوان ټول تباه کړي بلکې ګورئ داسې ده ستاسو ته زموږ د طرف نه چې دی که نه نو دا د منشیاتو خرڅولو والا د دې کاروبار والا ته هغې ته زما طرف نه کلیر کټ میسج دی دا خلک موږ نه برداشت کوو کم سړی چې دی وایي بلی کی وہ کب تک خیر منائیږي نو را بشي دا ضروري نه چې مثال په تور باندې یو سړی کیدای شي دغه نه بچي سبا بل ورځ اخري دا یو داسې د قانون دام دی چې دی کې سړی ګیر شي خو بله دویمه خبره دا ده چې موږ پښتانه خلک یو دا زموږ کمیونټي ده دا خو مخامخ خبره چې کم څیز نه ستا پوره قوم تباه کېږي ستا پوره فیملی پې غر کېږي نو دا سړی چې دی نو دا مارلی هم د داسې خلکو دغه پکار دی زه چې کوم څیز تاسو ته وایم چې زموږ کریک ډاون سره د پبلک مارلی دغه هم پکار دی ورته چې کم از کم په زړه کې خو ورته بد ګوري که نه ټیک ده که ګوره داسې ده که نه چې دا چولی دامن کا کیسه ده دا چې کله نه زه اورم نو دغه یو ګیپ او دا خبرې راځي خو نن چې دا کم گذشته ستاسو دا 15-20 سال دا ټیرریزم او دا سیزونه تیر شلي په پولیس باندې پیښې او په عوامو باندې او دا ټول سیزونه رالل نو زه خو دا وایم چې ته یقین وکړه نن د پولیس هغه رشتې او هغه سیزونه چې دي نو ډېر زیات رانږدې شوي دي کمیونټي سره تاسو وګورئ بلکې زه اوس راتلونکي دغه کې کلي کچېرې هم شروع کوم د پولیس چې په هغې کې مونږ تاسو کینو مقصد دا دی سره ګوره تنقید برای تنقید نه دی پکار چې یاره بس دا داسې دی او دا داسې دی پکار دا دی چې بای دا کار دی او دا به کېږي څنګه د کمیونټي زه ذکر هغه کوم چې زه پولیسینګ کوم کمیونټي کې که نه زما پولیسینګ چېرته دی زه خو چېرته ځنګل کې نه کوم زما پولیسینګ دی په کمیونټي کې د خلکو لپاره دی هغې دغه مونږ وایو چې یاره د هغې کې کلي کچېرې وشي د پبلک یو ګوره زما خبره دا سیزونه به چې ایس ایچ او به تر کومې پورې پټوي ټیک ده که نه
دا سیزونه به اټومیټیکلی مخې ته راځي. بل وخت اوس داسې راغلی الکترونیک میډیا تاسو ګورئ هغه هر یو شی پټیږي نه کا سوم وشي. خو زما بیا هم تاسو ته ریکویسټ دی چې خپل پولیس چې کوم دی دا تاسو مضبوط کړئ. که ستا پولیس مضبوطي نو تا ته به سیفټي، که ستا پولیس کمزوری شو نو تا بیا سیفټي کمزوري وي. صحیح. ډي پي او صاحب ډېر چیلنجز دي، تاسو چې راغلې شپه ورځ کې چورې ډکیتۍ په 400 کې ډېرې زیاتې شوي، ماښام نه پس پولیس هغه تاڼو چوکیاتو ته محدود شوي دي، کم ټارګېټ چې دی په دې باندې عوام هم پوهېږي چې زموږ پولیس والے وروڼه څه د بل ځای نه دي، زموږ دي دغه خلک پې د شانه ګزار کوي. نو دې دپاره به چې ستاسو څه لارې عمل دي؟ غلاګانې ډېرې زیاتې شوي دي. ګورئ داسې ده چې کم د سټریټ کرایمز دي یا ارګنایز چې کوم کرایمز کېږي د هغې لپاره د پولیس خپل یو طریقه کار دی د هغې د ورکاوټ کولو لپاره. په هغې کې مونږ ډېر ډفرنټ ګروپس راځي، نوي کسان راځي، ینګسټر راځي. په دې کې داسې هم کېږي چې په دې ګروپونو کې څه کسان یو کس په د یو سیټي نه راشي، بل د بل سیټي نه راشي، بل د بل سیټي نه راشي. نو دوی ارګنایز چې کوم کرایم کېږي دا شانته یا سټریټ کرایم کېږي نو په هغې کې ګوره مونږ پیټرولینګ شو، پیټرولینګ به مونږ په هغه ځای کې افیکټیو پیټرولینګ کوو. نمبر 2 چې کوم دی نو هغه خلک چې کوم خلک آلریډي انوالو دي د هغې شاته فالو اپ چې دا د جیل نه کله راوتي دي کله نه یې راوتي هغې ته لږ ناکینګ کول، هغه هم چک کول، هغې فالو اپ کول. د دې نه علاوه چې کوم داسې نوي ګروپس راځي په هغې باندې هم کار نو هغې لپاره زموږ سره بهترین قسم خپله حکمت عملي شته دی. مونږ به هغه څیزونه کوو. زما چې کوم ټیم دی، زما چې کوم افسران دي نو دا بهترین پوهه خلک دي په دې باندې. خو صرف دا دی چې دوی ته یو ګایډ لاین هغه څیز چې مونږ له څه کول دي څه نه دي کول په دې کې ما یقین دی چې تاسو به مونږ سره ډېر مدد کوئ او مونږ به خپل انپوټ اچوو پکې په نیک نیتۍ سره.